أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت فرمائے وربطنا نحن نقص عليك نبأهم بالحق ويقينا نقص منگ بیانو عليك تاتا فتابان دي نبأهم واقعہ دیو بالحق فحق سرا انهم يقينا دغا اصحاب کہف فتیة سزلمیان آمنو چی ایمان یراولو بربهم پرب خبل باندے وزدناهم هدا او من زیاد کردی لرا ہدایت. خبر دار عزتمندو پرون باکی دیا خبر تیرا شوی دا سنا چی دی با کم زیکیو او کم خاریه زیاد تریادی او محققین و سنی سو خبر دغه تب تمهید کرا نپاس دلی مالا وید مدعا منو پانی سے ہوئی تمهید چې دی هغه ورته پرون کې هودلی شوی الله رب العزت هغه اجمالا خبره کړې وه. خبره دا وه چې کوم پکې حاضر وي به څه په سر پوهېږي. خبره دا ده چې الله رب العزت وحدانیت چې کوم خلک ومنلو نو دوی په نور څیزونو باندې بیا دوکه کېږي نو یېرېږي نه. څه نوجوانانو دا وخت ظالم چې بادشاه چې وه ظالم و جابر هغه ورته وی ټولو خلکو ته وی چې څوک چا به دین حق قبلو نو هغې ته به یې سزاګانې ورکولې. نورو خلکو څه مشرانو ایمان راوړو هغې پټ ساتلي وو خو نوجوانان دغه شپږ کسه چې کوم مشهوره داسې ده دي چې دي خپل ایمان د دې برملا اظهار کوه. بعضې د دې نه نوکر پیشه او بعضې د دې نه بزنسمینان او څوک د بادشاه نږدې خلک و څوک په علاقه کې مشهور. بیا چې کله خبره راغله مشهوره شوه د دې بادشاه راوغوښتل دی په دربار کې کمې خبرې کړې دي نن هغه خبرې ذکر کېږي چې دی د بادشاه سره مخامخ کومه خبره کړې. الله رب العزت فرمایي نحن نقص عليك یقینا منګ بیانو پتا باندې نبأهم واقعه د دوی بالحق بحق سره بالحق اے بالقرآن بقرآن سرا یا بالصدق بصدق سرا انهم چی یقینا دیو فتیتن نوجوانانو آمنو چی ایمان یراولو بربهم پرب خپل باندې وزدناهم او من زیاد کړي لرا هدن هدایت یعنی استقامت په دغه باندې ورکړ. الله رب العزت فرمایي وربطنا على قلوبهم او مضبوطم کو اے وربطنا على قلوبهم او مضبوطم کو پزلونو د دیو باندې یا ورواچا ولم د صبر پټه پزلونو د دیو باندې اے شددنا قوینا بصبرهم. الله رب العزت کوئی مضبوطم کو زړه د په صبر د دیو باندې یعنی په صبر سره الله لازم مضبوط کو. اذ په هغه وخت کې قامو چې دی ودرېدل فقالوا ندويل ربنا رب زمنگا رب السماوات والارض رب د اسمانونو دی والارض او د ځمکې دی وی کلیام اعلان وکړو هغه ورته وی چې بای تاسو د چا عبادت کوئ
تاسو څوک رابلې؟ تاسو زمانه ما سوا د قیاموس ورته وي یا ما تاسو ته مسیحي مولویین چې کوم دي کې قیوس وای تاسو زمانه ما سوا د بل چا عبادت کوي، بل چا ته خدای وای دی ورته وی او فقالوا نو دی ربنا رب زمنگا رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض و د زمکی دی لن ندعو من بهر گزراو نبلو من دونی ما سوا د الله رب عزتنا الہن بل خدای لرا من ما سوا د الله نه بل خدای نه رابلو ځکه چې کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله عیسی مسیح الله من کلمه ویلې ده د عیسی علیه السلام پیغمبري مو منلې ده نو د بل چا غلامي منګه نه منو، من الہ بل چاته نه وایو، من الہ معبود کارساز چاته وایو الله رب العزت ته. منګم کلمه ویلې ده، کومه کلمه ویلې ده؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. من بل چاته بسر نخکته کې د بل چا سو بل سو بشریف د الله رب العزت سره په ذات صفات کې نه ګرځوي. الله رب العزت په واحد لا شریک مانی. زموږ ایمان دی الله دې استقامت را نصیب کړي. نو دی ورته وی چې اعلان زمون هغه د اسمانونو او د زمکه پیدا کوونکی دی، ها هغه د غیر رب دی. نو معلومه دا شو چې دلې گویا یو الزامی جواب ورکړه، یو خبر وکړه چې زمون اعلان زمکه اسمانونه پیدا کړی دي، ته د نر بچی شته راونړاوه، ته د نر بچی شته دغه شان بل سیس جوړ کا، ته دغه شان بل سکار وکا. نو د سره خو جوابونه دی ورته بیا یو دمکی ورکړه، حالانکه دمکی خو به دې زور وو، خو دی ورته د خپل اړه وې ته ارسکه خو مونږ ستا خبره منو نه. ورته وای لن ندعو هرگز نرابلو منگا من دونه ما سوا د اله او معبودنا ما سوا د الله نه الهن بل خدای لرا. لقد یقینا قلنا کچرتا من اویل دغا قلنا نو بیا من اوایو اذن پا دغا وقت کی شتتا خبر دروغا خبر افراد والا خبر گندا. دی ورطوئی کاکا وی لقد قلنا لقد یقینا کچرتا اویل منگا داسی دا اللہ رب العزت سرم بل معبود جوڑ کو منگوی چی پلانکی بابام دا سڑیز بی دا غم را لدو دری بچی را کرو پلانکی بوتم دا کار کولیشی. نوی کمونگ چرتا دا خبر اکڑا ازن پا دا وقت کی شکوتا من با دروغ وایو، دا خبر با دروغ وی دا با دیر گندوی. نو بیایوی هاولائی دا قومنا قوم زمنگا یا ترتوس والا مدد توی کم بعضو دا ذکر کرده یا عام مشهور او زیاد اشلما داستوی وسلی چی کم آراغانی دی پیدا پویانو ناغی وی چی دا اردون والا چی کم دی. هاولائی دا قومنا قوم زمن دی اتخذو چی دی نسلی دی من دونی ما سوا دا اللہ رب العزتنا آلہا خدایان. اوسو ګورا نوجوانان دي او صفا ولار دي په میدان کې مقابله کوي. خان نو دا مقابله کول چې دي دا د نوجوان کار د نوجوان کار دا نه دي چې دي میک اپ کوي. اوس نه نوجوانان میک اپ کوي، هغه پیډه ذکرې چې دا مې چاته نر پیدا شي هغه میک اپ کوي قرباني. پلار مرته ګور دا ورته چې به ته ولې میک اپ کې د میک اپ لپاره خوشته کورلوریانه نو خبره دارا سړی چې بیا په سړیتوب خوښکاري. خبره دارا چې نوجوانانو په میدان الله رب العزت په قرآن کې دریو عمره ذکر کړي دي، یو د ماشوموالي، یو د بوډاوالي او یو د نوجوانۍ. یو د نوجوانۍ عمر الله رب العزت ذکر کړي. نو د ماشوموالي عمر چې دی په ناپوهۍ کې تېرېږي او د مشروالي عمر چې دی په هغې کې سړی ډېر کارونه نشي کولی او د نوجوانۍ عمر چې دی دا د انقلاباتو عمر دی. په دې کې انسان انقلاب راوستلی شي، ډېر کارونو چې کوم کارونو طرف ته مخه شي. ورنه انسان چې مشر شي نو د پارسی یو شاعر وی در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری است،
در جوانی توبہ کردن شیوئے پیغمبری وقت پیری گرک ظالم میں شود پرہیزگار وی با زوانے کی چلی توبہ باسلا نو دا دا پیغمبرانو طریقہ دا او چکلا عمر دی زیاد شو نو بیا شرم خمچنی از برکشی اغم 1500 تزبیر آوالی دا اللہ ذکر اغم بیا از برکشی خان او حافظ سے وی رندی و خرافات در عهد شباب اولا وی پا بڑاوالی کی خویتا چی دینا دا شراب و مراب دا کسی میسیوم نشکولی دا بزوانے کے خون کی چی چاکڑی دوی که پا بڑاوالی کی سودا کری دا دائی کی سونا دی ہوتی او جگر مراد آبادی وی رخصت ہوئی شباب کے ہمراہ زندگی رخصت ہوئی شباب کے ہمراہ زندگی کہنے کی بات ہے کہ جیے جا رہا ہوں میں بس زندگی وہ تیرا شوید آکم چی زندگی و سمخ وغوا اس کہنے کی بات ہے کہ جیے جا رہا ہوں میں اور حضرت خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمہ اللہ داغیو مرید و خاص عراقی سے اغس اشعار نغوی افسوس کے ایام جوانی بگزشت سرمایہ عیش جاویدانی بگزشت خفتم بکنا یجوئی فن خفتم بکنا یجوئی چندہ کس جوئی من آب زندگی بگزشت وی افسوس چی ایام دا زوانے را باندے تیر شو دا زوانے رازی میں چی کمی دا پیرے مریدے وی نو اگر را باندے تیر شو سو چی گوڑا شبتا فسیم پیر ہوئی سرمایہ عیش جاویدانی با چی کم سرمایہ وا دا زندگی اصل دا ہمیشوالی غرانا اصلی سلارا خفتن بکینا جوئی چندہ کس جوئی من آب زندگانی بگزشت وی دا زوانے دا عمر رانا دا سی تیر شد دا کدنیر پاکارا چی و سڑی ناسی و بطی اسی تیرش وی دا عمر را باندے دا سی دا و خبر دارا چی دا زوانے دا عمر چی دا دا انقلابات وقت دی دا دیو دی نوجوان دی دا زان دا پارا ماڈل او نمونا دا نور سوک نگرزوی دا دی دا زان دا پارا حسنین کریمین گرزوی اغیر دا زان دا پارا سیدنا انس بن مالک گرزوی اغیر دا زان دا پارا عبداللہ ابن مبارک گرزوی اغیر دا زان دا پارا امام زبر گرزوی اغیر دا زان دا پارا سیدنا حسین احمد مدنی گرزوی اغیر دا زان دا پارا دا 14 سالو کی چی دا ایمان طرف تراتو انقلاب پر زندگی کے راوستو امام عبداللہ سندی دو گرزوی اغیر دا زان دا پارا احمد علی لاہوری گرزوی اغیر چی دا زان دا پارا دا انڈیا ایکٹر دا زان دا پارا دا یورپ والا چی گندہ معاشرہ دا دینے گرزوی خواہ اللہ رب العزت منسا مخلق پس روانی نو خبر دارا چی دارا انقلابات وقت نو چی او اسم کوری چی کم نظریه جوڑش کم نظریه قائم شیا ختمی گی نا خواہ آگا چی کم زڑی پرکی تیرشی باقیات حسن دی منگوی خواہ ختم مت میں کسی نشتا باقیات حسن دی عقائد با نور پرکو کی ورزم شوی دی با نور کی ورزم شوی دی کم نظریه چی مثال پتا وردگا جوڑ و دا سوشلیزم علاماتا سوتوی یو طرف دا چلی دا ظاہرن نم پھوٹی کو ظاہرن خبر ٹکوا خو با شانتا چلی یو کسرا بڑکاو دا اغیر مطلب دا انسان دا اگرزو چی صرف خیٹا 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 بستا بدا خیٹا سرکاری نور سر مذہب چلی دا پشان دا نشید لینن باقی دا دا شعار دای نخوا عبداللہ سندی سے خبر آغازی تا تلی دا باقی دا 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 نو ہوئی مذہب چلی دا پشان دا نشید حقیقت ہی سمجھ اگر چو اس جدید چی کم دے آگے کہ مذہب روحانیت لزیور کردی ہو روحانیت و روحانیت مخابر ادالا دویم نمبر کی سالالا بل طرف تا چکم دیش بل طرف تا سیکولریزم والا کم چی دی نو دا آغاز صرف پہاشے طرف تا پہاشے طرف تا نماتا ستوی مناظر حسن کے لانی دی بیار پا تعبیر کی پڑھن کی کلچر داوی ہماری تحضیب دی دخرون و تحضیب دی انتہا پہ خراب ہے اللہ اندو ساتھی مجھے داغی نماخ کی سمالار باندشو او داغی نماخ کی گڑ وڑو طرف تا نوزو ہاولائی دا قومنا قوم زمن دی اتخذو چیزنی سلی دی من دونی ما سوا دا اللہ نا آلہا خدایان للا لولا یأتونا ولی دراتک نکوی
ولدی راتګ نه کوي علیهم په دې خپلو خدایانو باندې بسلطان په دلیل باندې بین ښکاره. موږ ته دې وایي دا خبره دې را څرګنده کړي، موږ دې مطمئن کړي، موږ ته دې وایي چې بایي دا خدایان دي او د دې وجې دا خدای دی، د دې وجې دا خدای دی چې موږ یې ورسره ومنو. نو بس ټیک ده، څه دلیل دې خو راوړي که نه. لولا یأتون ولدی راتګ نه کوي علیهم په دغې باندې بسلطان بین په دلیل ښکاره واضح باندې. فمن اظلمون بس یا مقوله د دوی ده یا د الله ده. فمن اظلمو بس څوک دی زیات ظالم ممن د هغه چا نه افترا چې جوړوي علی الله په الله رب العزت باندې کذبا دروغ. د هغه نه زیات ظالم څوک نشي کېدی چې په الله رب العزت باندې دروغ جوړ کړي. ښه الله دې د دغې نه وساتي. بله ورځ مې چاله وویل چا سره ولاړو نو هغه ته یې ویل چې پروګرام وکړه. نو ورته یې ویل چې ګوره دا پروګرام د دې وجې وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي دي. نعوذ بالله. نو ما ورته ظالمه پروګرام خو داسې غواړم رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ځان نه حدیث ور جوړې. نو خبره داسې ده احتیاط په دې کسانو ته پته نه داسې ضروري نه ده چې یو کس یې قصدن وایي، خلکو ته پته نه. ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو خبره په ما باندې چا د ځان نه جوړه کړله یا یې را باندې زیاتي کړه. بل حدیث کې فرمایي دا یې مفهوم دی، بل پکې فرمایي چا را باندې جوړه کړله نو په ای دې ځان دپاره د جهنم د کندو نه یوه کنده وګوري. او سخته معامله ده. الله مو وساتي. چې کله دې دغه خبرې په خپل بادشاه دربار کې دا خبرې وکړلې هغه به ډایرکټ سزا ورکوله. چې سزا یې کله دې له ورکوله نو خلکو ورته درخواست وکړه چې صاحب دا خو جذباتیان دي، نوجوانان دي، یو څو ورځې مهلت ورکړه، خیر دی بیا به چې دی مونږ به هم ورته نصیحت وکړو، خاندان والا به ورته نصیحت وکړي، مور او پلار به وکړي. د مور او پلار نه جدا کېدل خو ګران کار دی. او که نن سبا معاشره او بیا د ښځې نه جدا کېدل ډېر ګران کار دی. د بچو نه جدا کېدل ګران کار دی. خلک وایي بچي راته رایاد شو. نو خبره داسې ده دا جدا کېدل ګران کار دی. نو دوی به خیر د کور به ورته هغې نصیحت وکړي او نوې نوجوانان دي لحاظه ضایع کوي. ما ډېره ښکلې ځواني یې د دوی په داسې په بدن باندې ډېر ښایسته و، ځواني یې ډېره ښکلې ده. لږ صبر ورته وکړه نو 3 ورځې ورته مهلت ورکړه. چې کله دوی بهر راووته نو دوی دا مشر ورته وایي املیحه، ورته وایي چې صاحب دا ټول سوریانۍ نومونه وغیره ګران ګران نومونه دي، نومونه یې ډېر زیات ګران دي. د یو نوم دی پکې املیحه په املیحه سره میادېږي، د بل نوم دی پکې مکسلمینا، د بل نوم دی مسلینا، د بل نوم دی مرنوش، د بل نوم دی برنوش، د بل نوم دی شازنوش، د بل نوم دی مرتوش. او د هغې چې بیا کوم سپي و د هغې یا قطمیر یا قطمور دا یې نوم دی. نو خبره دا ده چې کله دا املیحه ورته وایي دا مشر چې سبا راشو خو سبا هم زمونږ دا خبره ده، که 3 ورځې پس راشو 3 ورځې پس هم زمونږ دا خبره ده. بیا به وایو چې قالوا ربنا رب السماوات والارض، زمون اله او معبود څوک دی؟ الله رب العزت. زمون دغه خبره ده نو څوک بلو کې مشوره وکړه وایي سبا چې لمر راخېږي بس وځو به د هغې ټیم به وځو د خپلې علاقې نه. نو دوی د هغه ځای نه سبا ټیم کې بیا روان شو، ځان سره یې څه لږې لږې پیسې خپلې د هغه وخت راواغېښتلې او روان شو. چې کله روان شو نو په لاره کې یو شپونکي و، 6 کسه دي و هم ورسره شپونکي شو. مشهوره داسې ده هغه شپونکي ورته وایي چې تاسو څه دپاره ځئ؟ هغه یې په تلو باندې پوه شو چونکې هغه خبره د دوی ډېره مشهوره شوې وه. نو دوی اول پټوله خو بیا یې ورته ښکاره کړه چې داسې خبره ده موږ د یو الله عبادت کوو. هغه ورته وایي زه هم ستاسو په عقیده باندې ځم در سره ځم، وایي زه به ستاسو خدمت کوم. هغه هم ورسره روان شو خو د هغه شپونکي ګډې وې بیزې وې وغیره هغې سره یو سپي و، سپي دې پسې روان شو. سپي به دې شړه آب ورپسې بیا راته، بیا به یې شړه بیا به ورپسې راته. اخره کې ورته الله رب العزت هغه ګویا هغه سپي ورته ګویا کړ. نو هغه سپي ورته وایي چې زه به زما د وجې به تاسو ته تکلیف نه وي، تاسو چې کوم ځای آرام کوئ زه به ستاسو څوکیداري کوم، زه به په هغه ځای کې ستاسو خیال ساتم. هغه ورسره بیا روان شو. او بعضې اسرائیلي روایات داسې دي 13 ځناور یادوي چې دا به جنت ته ځي. یو پکې د غسپیم یادوي چې دا به د بلعام بن باوره په شکل باندې جنت ته ځي. خو دا اسرائیلي روایات دي بعضې په هغې کې داسې شته. خیر دغه سپي ورسره روان شو، د هغې خبره وروستو را روانه ده. هغه سپي ورسره روان شو، بیا دوی دغه غار ته دننه شو. او چې کله غار ته دننه شو
نو هغه ځای نه بیا قرآن پاک خپله د هغې وضاحت کړی چې هغه هر څنګه و هغه سبا انشاءالله وایو. دې ځای کې چې کله جدا کېږي نو دې د یو بل ته خبرې کوي هغه دا دي وَإِذِ اعْتَزَلْ دا مشر ورته وایي املیها وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ هر کله چې تاسو پرېښودل دې قام قبیلې لره دې بادشاه لره نو څنګه پرېښودل د وجې د عقیدې پرېښودل جدا شوې وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ هر کله چې تاسو پرېښودل دیو لره هر کله چې تاسو جدا شئ د دیو نه وما د هغه څه نه یعبدون چې دې عبادت کوي الا الله ما سوا د الله نه نو دې د څه عبادت کوي د غیرو عبادت کوي ما سوا د الله د دې هر څه نه خو تاسو جدا شوئ چې اوس کله جدا شئ نو بل ځای خوشتنه د دې ظالم بادشاهي ده نو څه وکړې دا مشر ورته وایي فاو رجوع کې توجه کې لړ شئ پناه والې الی الکهف غار ته ینشر لکم راخور بکری پتاسو باندې ربکم رب ستاسو من رحمتی در رحمت خپلنا اوس راځي چې بس دیوار طرف ته لاړ شو دغه یو جای پناه دي ظاهرا نو خدای الله رب العزت درته خدا غزه ته بدل شو نو الله به در باندې خپل رحمت راخور کی خان ويهيئ لكم براخ بکرستاسو د پارا من امرکم د معاملستاسونا مرفقا اسباب د نرمه الله رب العزت بدل نرمه اسباب پیدا کی یا سبب د گزاران د زندگی تیرولو سلال بدل پیدا کی یا مرفقا سبب د نبی د دنیا او د آخرت سیس بدل پیدا کی د دنیا پیدا به مشي د آخرت به مشي خدای ظالم نه لری ويهيئ لكم او براخ بکرستاسو د پارا من امرکم د معاملستاسونا مرفقا اسباب د پراخه الله رب العزت منتهى وسعت را نصیب